ډېر محترم مسلمانانو قابل قدر ان شاء الله العزیز دا وظیفه نن شپې له خامخا وکړئ چونکې زه په حرم شریف کې موجود یم شور وغیره هم پکې راځي نو دغه دپاره زه معذرت غواړم لهذا نن چې کومه د الله جل شانه د رحم او د کرم وظیفه ده که نه یقینا چې دا وظیفه چې تاسو کوئ ستاسو د سترګو نه به اوښکې بهیږي ها چې کومې طریقې سره که زه ښیم په هغې طریقه باندې به یې کوه انشاءالله سترګو نه به م اوښکې روانې وي او کله هم چې د سترګو نه اوښکه د الله تعالی د رضا او د الله تعالی د یرې د وجې نه توی شي محترمو او د حاجت دپاره توی شي نو د حاجت الله تعالی پوره کوي صرف یو شپه عمل دی اسان ترین عمل دی انشاءالله دا خامخا وکئ الله جل شانه به د باندې لوی رحم او احسان وکړي او دا وظیفه هم د الله تعالی د رحم او د کرم ده یا ارحم الراحمین دا داسې وظیفه د محترمو چې یقینا زه په خپله کله هم کومه که نه دعا نه مخکې دا وظیفه کومه یا دا وظیفې ورد کومه نو زما د سترګو نه اوښکې بهیږي چې کله هم د سترګو نه اوښکې وبهیږي او وجود د باندې غونې شي یعنی یخته به سړي ودرېږي نو دا د قبولیت نښه وي ها لهذا دا وظیفه تاسو انشاءالله نن خامخا د جمعې شپه د زبرګه او زه به نن انشاءالله عمره هم کومه انشاءالله تاسو ته به ډېرې ډېرې دعاګانې کومه او بیګا هم تاسو ته دعاګانې کړې وي انشاءالله نن شپې له به زه خامخا انشاءالله عمره کوم نو تاسو ته به دعاګانې کوم خو دا وظیفه خامخا تاسو در سره وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېرو معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو رونو خویانو مسافرو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې بهر هیوادونو کې ژوند کوي سعودي عرب کې دي دوبۍ کې دي دغه رنګې په بهر ملکونو کې دي یورپ کې دي یا په عرب ملکونو کې دي یا دغه رنګې په ایشیا کې دي هر ځای کې چې دی الله جل شانه د هغې مسافرو ډېرې خوشحالۍ ډېرې کامیابۍ نصیب کړي د دواړو جهانونو او الله تعالی په هغه څه خوشحاله کړه په کوم چې خوشحالېږئ په کوم دپاره چې حاجتونه کوم دپاره چې دعاګانې غواړئ په هغه الله تعالی خوشحاله کړه ډېرو محترم مسلمانانو نن زمونږ بهترینه وظیفه هغه د یا ارحم الراحمین وظیفه ده د هر رنګ حاجت دپاره د هر رنګ مشکل دپاره بهترینه ده د الله تعالی د رحم او د کرم ده نو انشاءالله دا خامخا وکړئ صحیح شوه او چې کله هم دا تاسو وکړه نو انشاءالله الله جل شانه به د باندې رحم وکړي الله تعالی به د باندې کرم وکړي او الله تعالی رحیم او کریم ذات دی په خپلو بندګانو ډېر زیات رحیم دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم محترمانو د دې طریقه کار دا دی چې اول خو انسان د تهجد په نیت باندې سملی تهجد په ټیم کې وکړي صحیح شوه د ماسخوتن د لمونځ نه پس تهجد یعنی وده شي یا وده نه شي هسې لږ شان سملی بیا راپاس یو 10 اردام کې بیا دا وظیفه وکړي او که نه تهجد ټایم کې نه شئ کولی نو بیا چې څه ټایم تاسو کول غواړئ بیا بهترینه خبره ده چې انسان د ماسخوتن د لمونځ نه پس وکړي ماسخوتن لمونځ نه پس او 10 اردام وکړئ زنانه په کورونو کې وکړي نارینه څنګه جومات د ماسخوتن لمونځ وشي نو ودرېږي نو بیا به چې د 2 رکعته نفل وکړئ صحیح شوه چې نفل مو وکړو د هغې نه پس بیا درود شریف 11 کرته ووایئ 11 کرته درود شریف بیا به یو سل یو فیره یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا به یو سل یو فیره ووایئ ها خو دا به داسې په درد باندې وایئ که نه داسې په عشق باندې به یې وایئ په محبت باندې به یې وایئ چې د سترګو نه اوښکې توی شي سترګې وجاړي الله تعالی ته او اوښکې توی شي نو انشاءالله الله تعالی به رحیم ذات دی کریم ذات دی رحم کوونکی دی الله تعالی به ورباندې رحم او فضل کوي هغې نه پس چې دا وظیفه یو سل یو پېره وکړئ نو بیا به هغه درود شریف ورسره 11 کرته بیا ووایئ صحیح شوه او بیا چې کومه دعا غواړئ انشاءالله هغه دعا نه مخکې وروسته بیا درود شریف ووایه انشاءالله الله تعالی به تاسو باندې رحم وکړي موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې الله تعالی رحم او د کرم معامله وکړي د عافیت معامله وکړي الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کړي ستاسو مشکلات الله تعالی ختم کړي موږ ته هم دعاګانې کوو موږ تاسو ته هم دعاګانې کوو جزاک الله